أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. للذين اغ خلق دي اغ خلق دي پورا یؤلونا چې قسم یې کړوي من نسائهم د خپل شزینانا تربص مهلت تا انتظار دا 4 اشهر میاشته فإن پس کچره فاو دا کسونه رجوع کړه واپس شل فإن الله پس بشک الله جل جلاله غفور بخشن کدا رحیم مهربان دا وإن عزموا وإن او کچره عزموا دی عزم کړی اراده کړی الطلاق د طلاق فإن الله پس بشک الله جل جلاله سمیع ارویدن کدا علیم خبر دا علم لري والمطلقات وطلاق یافته شزا چې طلاق ته ملاوي مطلقه یتربصن انتظار دی کوي بانفسهن په خپل ځون باندې 3 قروء حیذنا ولا يحل وحلول ندي لهن دغه مطلقه شزینا دی پورا ان یکتمنا چې دی پټ کی ما اغا خلق الله چې پیدا کړوي الله جل جلاله فی ارحامهن پر رحمه دی شه ارحام رحم جمع دو هن دی شه ان کننا کچره کننا ویدیه یؤمننا چې ایمان وروړي بالله په الله جل جلاله باندې والیوم الاخر او پورز د اخرت وبعولتهن وخوندون دی وبعولت خوندون هن دی احق زیوت حق دور دی بردهن ادی په ار واپس کوله بنده یعنی چې خوند یې زون تر واپس کی رجوع ته وکي فی ذالک په دغه عدت دوران په دغه درې حیزه دوران شه ان ارادو کچیر ارادک لري د سخوندونی اصلاحا د شسلوک ولهن ودغه شزینا دی پورا حق تا ولهن اشزه دی پورا حق تا مثلو په مثل له الذي د علیهن چې په دی بندې دا چې په دی بندې خاون سمر حق تا د غرنګ د سړیا دا بالمعروف پښلې طریقې سره وللرجال خو د سړیونه د پورا علیهن په دی بندې درجتون درجادو پوسولا دا یو درجات جوتای فضیلت تا والله والله جل جلاله عزیز غالب دا حکیم حکمت ولدا دې سار نه ورته ونسي
للذین یؤلون من نسائهم د ایغه سړی د پورا چې خپل ښځې نه قسم کړوي تربص 4 اشهر انتظار د سلیر میاشتې فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم کچېره په د 4 مهینې شندنه ندی رجوع وکړه واپس شل خپل شزینا پلا بشک الله پاک بخشین کو مهربان دا غفور بخشین کا رحیم مهربان دا وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وکبدی د تلو کې را داوا به الله جل جلاله بشک ارس وروي او خبر ده په علیم ده والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء اغه شزا چې اغه د تلوک ملاوي دو ازودوي بالغوي کرولی یا خلوت صحیحه شوی اده په خپل ځون باندې درې حیزه پر انتظار وکي خپل ځون د بل نکاح نه بل ودن ارمانه کې درې حیزه پر کرو د قرء جمدو قرء حیز تویل شي یو مره طهر یادو کنه خدا دې کې طهر منه نه سي کېږي حیز منه سي کېږي اچ شزینا کې ما مخصوصه بیموري وي ولا يحل لهن ان يكتمن ودغه شزه د پورا د حلول اندو چې دو پټ کی ما خلق الله في ارحامهن چې کوم شی الله دې پر رحم شه پیدا کړی ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچره دی په الله او ورځ د آخرت ایمان ویدا وبعولتهن حق بردهن في ذلك او چې طلاق رجعي او تمنو شوي به د دې خوندون د عیدت په دوران شه دی ته رجوع کوله زون تر واپس کوله زیات حق دوری دی بردهن چې دیر واپس کی حق زیات حق دوری دی ان ارادو اصلاح کچره د خوندون د شسلوک اراده لري ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دی د پورا په مثل دی ایغ حق دی لکه سرنګ چې دی بندې سړی حق تا بالمعروف په معروف طریقې سره شه طریقې سره وللرجال عليهن درجه و سړی دی پورا په دی بندې یو درجه زیاتای دو والله عزیز حکیم الله پاک غالب دا و حکمت ولدا قسم بیان پرین شو است قسم یو خصوصي صورت بیان وشي چې هغه ته الا ویل شي الا یولی الا ان منکای قسم خوړل او الا دته ویل شي چې سړی شزه ته وی چې قسم په خدای زوی ته اندر نږدې کړ قسم په الله زوی نه در نږدې کړ سړی شزه ته وی عرب شه د ستیر دا او جاهلیت نه څه نه خپاشه به قسم زنه وکړو به ودا شزه نه طلاق یافته واجزه چې دو پلور قاتل بل خوند نکاح کړهو اونو د خوند ورنګي چې مو قسم غو خوند نږدې کېږي اس دې څه دې هغه بیان ده الا په غاټه شه درې قسم نه دي یوه ته الا مؤبد ویل شي چې سړی وي چې قسم دی ټول مرند نږدې کېږي دوام د الا مقید ویل شي مطلق ویل شي یو الا چې کومه دو مقید دو الای مطلق دادو چې وخت نه کې مقرر قسم د چنوي در نږدې کېږي مؤکد دادو چې وخت مقرر کې به پاشه 4 مهینه یا 4 مهینه زیاته 4 مهینه در نږدې کېږي یا شپږ میاشتې یا کول یا ټول عمر و دریم صورت دادا چې 4 مهینه کم وخت یوت کی چې قسم د میاشت تل یا 2 یا 3 در نږدې کېږي چې مطلق وي چې قسم د نه در نږدې کېږي الیا سلیر میاشت یو دی کی الیا سلیر میاشت نه زیات یو دی کی کټول مریوت کی کول یوت کی دغه درې حکم دادا چې که په 4 مهینه شندنه نه کېرول ته ورنږدې شو به قسم په وشته ده او نه راته نشته صرف قسم کفاره پرې کوي وکچره 4 مهینه پر ورنږدې نشه به وشزه بندیو تعلق روشي و طلاق باین وروشي به سر نبی نو نکاح کوي کچره سړای د شزه نه قسم وخوري چې زه نه درنه د کېږم واخې نه د مقرر کړه دغه سه ورته وویل
لیه سلیر میاشتې ورته یود کړې لیه په سلیر میاشتې نه زیوت ته یود ک مش پښتنو کنه ډایرکټ ټول عمر یودای تلوکینا درې نه کام نه ور کوي عمر ټول یودای په ټول عمر شوی داسې نه وکړو به په دغه درې صورت شه ک په 4 مہینے شه نن نه کېرول ته ور نږدې شه روجي او ته وکړه به د خپل کېرول دو خو قسم کفاره پرې کوي او که 4 مہینے په 13 شله ودای ور نږدې نشه به یو تعلق واقع شه طلاق بین او ته ویلا شي چې به وسار نه بیا نو نکاح کوي او که په سره میاشتې نه کام واخ یو دو ورېز یو دوا میاش یو دوا دوه درې نیمه یو دی سل ورځې یو دی مثال به په دغه صورت شه کدای په د سل ورځې شه یا په د میاشتې شه نن ور نږدې شه به قسم کفاره پرې کوي او که ور نږدې نشه به تشانشته په طلاق باین دغه ته ویل شي چې شزا مکمل آزاد شي چې به عیدت تیر کې به دوبل شي نکاح چې سرنګ دا 4 مہینے پیرا شي کنه به طلاق واقع شه ازدای رجوع نشي کوي دا سر نه بیا نو نکاح کوي سر نه نو نکاح کوي بس کیسه ختم شو دوه الله پاک دا فرمي چې کیم سړی خپل شزنه الهو کې به سلیم میشته انتظار کوي اس هغه عربي چې کوم جاهلیت رسمو خلاف شکنه عاشق و شزه همیشه د پر معلق وا نو خوند وشتره نو شزه وا نو شزه نو دوړه قسمه سره کیسه پشه شا زنه خلک دا غلط فهمي وي چې سه کول لوډ شي سالین میشته لوډ شي تبلیغ ته لوډ شي یا سعودیا دوبای ته لوډ شي به شته ته یو تعلق وکړي کیږي عام صورت شه نو وکړي کیږي چې سړی قسم نه خړلا ودا سه نه د زندر نه د کېږي به قدرې کولن شو نږدې یا تعلق نه پوهه کېږي کنه به د بار چې کی مستری به خدای نه یزونه غونډ شته په تعلق کې ځان کې دا ذهن وی کنه چې 4 مہینے تعلق شه لیا کول تیر کې به شته د تعلق کېږي دا کیسه نشته بشه دا ځکه تو خپل او قتل یؤلون منا آل یول منا قسم خړل فانفاء کرجی وکړه روج چې کی مده دا څه وتل چې بس خپل شزه مټله غول مې خړل دي بس ته ما مې درجو مې ته وکړه او که کړولې سره کې بیا ټیک شو الله پاک بخښین کده او مهربان دا گویا کې اسلام شزه دایوا سوکال یا روزدا کړه په جاهلیت نه او ته سوکا کړه او کبي سړی اراده کړی به دا نور ورته کېدی به دا 4 مہینے به نور ورته کې قسم خو نه پوړي خو تعلق وشي کده تعلق اراده ای اس چون کې تعلق ټکروغه به دینه بعد تعلق بیان دا به دا چې کوم صورت بیان دا والمطلقات د کراین نه د ورست سیاق او سبق نه دا مولمیږي چې دینه طلاق رجعی مراد ده طلاق رجعی دغه ته ویل شي چې په صریح ټکی سره تعلق ټکی سره سره تعلق ورکی یو سړی د شته ته ویل تعلق پر کې تب مو تعلق ہے به دغه طلاق رجعی ویل شي یو ورچو ته ویل دوه ورچو ته ویل دغه حکم دادا چې د سړی عدت په میون شنن نه رجوع کوي شي عدت تشته ویل شي داسې شزینا چې هغه ته میاشته بیموریر سي حیض ترسي بدرې حیزینا چې تیر شي دغه ته عدت ویل شي درې حیزینا د یو عدت ته مسله دا چې سړی وشته ته چې تعلق ور کوي دا ول خدای نه ور کوي الله پاک څنګه مبغسترین شي په حلول شي چې تعلق ته نه پسندیده شي خو چې ور کوي دا به پوکي شي ور کوي چې دو پوکوي هغه میاشته بیماری چې نه چې پوکي شي ور کې بدنه بعد چې کیما بیماری روشي او هغه تیرا کې به بیا پوکي شي به بیا بیماری روشي به بیا پوکي تر کې به بیا بیماری روشي چې دریمه بیماری ختمې شي به دو آزاد شباس او دا بیماری چې یا ختم نه دریمه دینه مخشه دای رجوع تا کوي شي دا طلاق رجعی کوم دا خو چې دا شزه آزاد وي بالغ وي او مسلمان وي صحیح دو کبه چیرې وي شزه ته حیز نرتله لیا وړي کن کیوا لیا ډیره مشروا بیغه د پر درې میاشتې عدت او کوین ځا به دغه 2 میاشتې عدت نو دغه ان شاء الله پاک دا فرمي چې متولقه شزه 3 حیزینه انتظار کوي طلاق بیان دغه حکم دا خو طلاق بیان شوه بدای سیر نه نو نکاح کوي
که په د عدت مانځ شي او که عدت نه بعد وي نو نکاح وکړي خو عدت مانځ شي بل څه کورونه شي ورسره کوئ عدت میون شیداین الله فرمی کنا او ته وګورئ والمطلقات طلاق ښځه به انتظار کوي سمرا درې حیزینا په دې منځ کچا ورو سره وکړه دا ناجایزه ده د ورو شو یې نه ده دا ټول عمر په حرام شي مبتلا ده چې به ښځه عدت نه تیر شو درې حیزینا نه تیر شوی و دو ورو کی بل خون سره بدا ټول عمر حرام چرش لګي دي که بچای وشا غارومی ده ولا يحل لهن ان يكتمن اس چونکه عدت چې دا ښځه نه پته لګي چې حیض تر غلا کنده او تر غلا بیا دومره مسله داغه دو کبه فرض کړي چې حیض نو ترلو په امید سره وادو به شکل بچای پریوزي به عدت ختمېږي اس دغه پته خو سړی ته خو نه لګيږي چې یاره ښځه د حیض روغه کنو تر روغه نه بل ښځه ته لګيږي کبه دروي غویل نه بچته پته لګيږي سې کې ویني خو نه کنه اونې بچی پته لګي الله فرمي ولا يحل لهن ان يكتمن دې پر حلول نه دي چې دې اغه شای چاکم الله دې پر رحم شه پیدا کړه پټي کی څه مطلب فرض کوي واشه زنا امید نه دو و خون طلاق ورک از دو غوړي چې زر زر زنه زوده شو اس چې دو درې حیزینه تیرای خو کم از کم دوی نیمه درې میاشتې خو به تیرېږي دې په ګډه باندې بچای دا دا بچای خو و میاشتې و ته میاشتې شپږ میاشتې پرې تیرای دو وی دا شپږ میاشتې وزه تیراو به دو چاته ونه وی چې مو به ګډه امید ده داسې طریقو کې چې بچای ساکت کی خلک نه خبره به درې میاشتې به خلک ته چې مو حیث تر کړه دا از زورو کوم از دیو خو کړه جایزه خبره کنه خپل شای خو پټ ک یې په ګډه باندې بچای دا او دو وی چې نه مشته ده او دو وی چې زه حیزینه دي الله فرمی چې دا شای جایز نه ده ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر کچره دا شزینا په الله په ورځ د آخرت ایمان وروړي خاون کچره دا خوشای چې یاره زوی بیا د سره شو وخت راو خپل شزه مونه غلطي وشله به الله پاک فرمی چې خاون یې ار واپس کوله باندې زیات حق دوره د چارو جو ته وکي او بعولتهن حق بردهن خو ان ارادو اصلاحا کچره د شسلو کې اراده کړي وکه تکلیف اراده کړي چې یاره بیا وې ذلیله ک چې مہر بنو غوړي بداغه وکي بدغه پر جایز نه دي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا د سیوا جمله دو چې جاهلیت تا شکست ور کړه دا او دنن چې کین جدت پسند دغه تا شکست ور کړه الله فرمایي چې شزه په سړی بنده سړی سمره حقوق دي چار سړی ته مولیم دي دغه غوندې شزینا په سړی بنده حقوق سړی چې هغه ذمہواری پیرا کوي به شزه حقوق ادا کوي خالی دا نه دو چې سړی بنده شزه حق ده شزه بنده سړی حق ده سړی بنده شزه حق شته دا غيو انسان ده دا زنور نه ده په جاهلیت سره مخ خلک زنور نه بدتر غنل نو شزه سړی غونډه حقوق دي دغه شی برابر شل هم مخه جمله وللرجال عليهن درجه خو سړی نه ګرانیشته دو په د جدید نظام ته شکست شو په جاهلیت شه دا ظلمو چې شزه د زناور نه بدتر غنله وندنه چې شزه بالکل سړی برابر ده بیروي چې شزه د زناور غوندانه ده په سړی باندې حق اشته او سړی برابر نه ده شزه بچای کېږي سړی بچای کېږي کدای شي شزه بدن داسې دا چې د کیر چره د پروفیټ تا اېدغه د پردیش دا بار مزدرا دونه شي کوي نه ټټکای وړای شي نه خنداک نه مثال خشت چې گواي شي نه بلکینه چې گواي شي دا چره وسړی کوي وزن چار سړی کوي شزنان شي کوي نو الله پاک یو خپل نظام جوړ کړی دا پکیر شي چاره د پر شل جوړ کړی دا بار د پر سړی جوړ کړی دا ځکه الله پاک د معاش ذمہواری په سړی لګولې دو په شته باندې نشته ذمہواری نو الله فرمی وللرجال علیهن درجه سړی ونی ګرانی کوي او الله پاک غالب ده او حکمت ولدا نو نن په دې سیمیشتو سي دوه مسالې ویلې یو خدای سړی خپل شزه نه قسم مخري بیچاره